بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم ته موږ ضمیر بارز وښو ده دا وپېژندو او ده د فعل فاعل له ترکیب هم وکړو، نو دې سره یې کوم دی نو ماشوم ته بیا موږ وښیو چې بچي دلته د داخله کې تا هو ریښ کړو، داخلت کې چې کوم دی نو څه ریښ کړو، هي ریښ کړو. نو په دې بیا پوه کړو، ورته دې ووایو چې د داخله پسې چې کوم دی نو څه راغللو، اسم ظاهر راغی. لکه دلته چې کوم دی نو څه معنا ده، دخل الاستاذ، دلته کې څه وشولو، الاستاذ ورپسې راغی. دې فعل پسې چې کوم دی نو څه راغی، اسم ظاهر راغی چې هغه څه دی، هغه چې کوم دی نو الاستاذ دی. نو په دې داخله کې به بیا دا هو ضمیر چې کوم دی ریښ کړو، نو دا پکې نه روکاږو او په دې ځای کې دې په دې معنی پوه کړو چې دا هو او هي دا مستتر جایز الاستتار دی. د جایز الاستتار معنی دا ده چې کله به دا روکاږو او کله به نه روکاږو. خو ضرورت و د فعل لپاره فاعل نو خدا به فاعل جوړ کړی بیا کو خو نه د فعل نه پس چې کوم دی نو یو اسم ظاهر راغلی وه او هغه اسم ظاهر باندې کوم دی نو د اخریني ټکي باندې څه راغلی وه، ضمه راغلی وه، یعنې پیش به راغلی وه. نو دا به بیا د دې فعل لپاره موږ څه جوړو، فاعل به جوړو وه. نو بیا پکې دا هو نه روکاږو. او دغه شان داخلت باندې موږ پوهېږو چې داخلت دغه شان چې کوم دی داخلت فاطمتو. نو اوس دلته کې داخلت نه پس چې کوم دی نو څه راغلی، یو دا فاطمتو راغی. نو دا فاطمه چې کوم دی نو د داخلت دپاره څه شو، فاعل شو چې اسم ظاهر راغلی دی. نو په دې کې اوس دا هي ضمیر چې داخلت کې موږ کوم ریښ کړی وه، نو دا به څه کوو، دا به پکې نه روکاږو ځکه چې دا جایز الاستتار دی. دا به هغه ځای کې موږ روکاږو چې کوم ځای کې د دې فعل لپاره د فاعل ضرورت وي. اوس چونکې دلته کې د فاعل چې کوم دی نو ضرورت نشته دی، هغه فاعل به خپله باندې د اسم ظاهر په صورت کې چې کوم دی نو موجود شلو، نو د هو او د هي د ریښ کولو ضرورت پاتې نه شلو. نو په دې صورت کې به کوم دی نو موږ بیا دا هو هي به دا به نه روکاږو. او په دې 12 صيغو کې چې کوم دی نو په دې کې بس فاعل څه دی، هغه موجود دی. خو چرته پسې وروستو چرته کې یو اسم ظاهر راغی، نو هغه به د دې لپاره کوم دی نو مفعول به